ستړي مشئ محترمو کتونکو فرام د کیمپس سره زم خسته رحمان امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړي څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ د پوره خیبر پښتونخوا مختلفو یونیورسيټو ته ځو هغه جامعاتو ته ځو کم چې وخت په وخت باندې د پوره خیبر پښتونخوا ځوان کول پیغلې او ځوانان دا چې کم دی د علم یا د اعلی علم په رڼا باندې منور کوي. نن موږ موجود یو د کوهاټ په یو داسې تعلیمي اداره کې اعلی تعلیمي اداره کې چې هغه د کوهاټ نه صرف د کوهاټ بلکې د پوره خیبر پښتونخوا ورسره د نورو صوبونو راغلي سټوډنټس هم په بهتره طریقه باندې دلته کې خپل اعلی زده کړې ترلاسه کوي او دغه شانتي یو بهتره طریقې سره دلته مختلف ډپارټمنټس کار کوي. کوهاټ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي یقینا چې یو بهترین طریقې سره خپل خدمات ترسره کوي. نن موږ سره په دې پروګرام کې یو طرف ته د یونیورسيټي مشر وایس چانسلر هم موجود دي, ورسره د مختلف چې کوم زمونږ د ډپارټمنټس ډین دی هغه هم موجود دي, فیکلټي ممبرز هم موجود دي او په لوی شمیر کې موږ سره والدین او د هغې سټوډنټس هم موجود دي ځکه چې موږ دا خبره واضحه کړې ده تاسو ټولو ته او دې پروګرام بنیادي مقصد هم دا دی چې په هر یونیورسيټي کې یا په هر تعلیمي اداره کې والدین, استادان, انتظامیه او دغه شانتي سټوډنټس دا چې کوم دی اهم څلور سټیک هولډرز دي یا اختیارمند دي او دی لګیا دي خپل خدمات ترسره کوي. نه زما خوشبختي ده چې په کوهاټ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کې موجود یم او نن به موږ خبره اترې کوو په دې پروګرام کې د ټول نه لومړی پروفیسر ډاکټر سید ظفر الیاس صاحب کوم چې وایس چانسلر دي د کوهاټ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي, تاسو ډیر زیات مشکور یم, فیکلټي ممبر, ډین صاحبان او د سټوډنټس چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت موږ له راکړی دی. ډاکټر صاحب طرف ته به راځو. ډاکټر صاحب ډیره مهرباني موږ ته د وخت راکولو. لومبي گزارش زما دا دی چې کله موږ د کوهاټ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي خبره کوو نو کم داسې امور دي چې هغه انفرادیت لري یا ځانګړي جوړوي دا یونیورسيټي او کم اقدامات دي پکې او څه پکې تاسو افر کوئ؟ جی اول خو ډیره مننه چې تاسو مو انوایټ کو او دا موقع مې راکا چې مو د کوهاټ یونیورسيټي په باره کې تاسو ته وښیم. جی دې کې ډیر خخ پکې ریسرچرز دي او ډیر ښه کار کیږي. جی په دې کې مو څو چیزونه ډیر اهم دي. یو پکې هنی بی والا جی د مو ډیر ښه پروجیکټ دی اور دا نه صرف مو ځان د پاره بلکې دا د مو کمرشل هم مو خرڅوو, مطلب مو انډسټریلایزیشن تم زو لګیایو. بالکل ٹھیک ده. او دې سره پیمنه چې کم دی د دې گروث مو شروع کو نو ان شاء الله دام د مو مارکیټ کې راشي. صحیح. اور مشروم دام د مو دغه دی نو اور پلس کاٹن مو کاٹن گرو کو د دې کوهاټ انوایرنمنٹ په مطابق باندې بالکل ٹھیک نو ده. اوس ماشاءالله چې کم د مو ریسرچ روان دی نو اکه چې کم دغه بلب دغه ډیر غټ راغلی دی نو ډیر ښه دغه دی. بالکل صحیح. دې نه علاوه د مو کیمیکل ساينسز کې ډیر ښه کار روان دی اور هغه کې چې کم د مو پروفیسران صاحبان دي هغه ډیر ښه ریسرچ دی اور دنیا کې ډیر مننی دي اور دې کې د مو یونیورسيټي چې کم دی هر کال 550 پبلیکیشن جوړي چې ډیر غټ بلک دغه دی ریسرچ دغه دی چې د دې پکې اډ کړي. جی اور دین علاوه ریسنٹلی مو ورلڈ گلوبل کے پی کے 3rd پوزیشن باندھی ہو اور مو 23rd پوزیشن باندھی ہو پاکستان کے اور 624th پوزیشن کی ورلڈ کے دا فرسٹ ٹائم مو پکې اپلائی کړی وه جی نو دا د مو پوزیشن راغلی وي. صحیح. دین علاوه نن سبا چونکہ کمپیوٹر سائنس دور دے کې اوس مو نوي څه ډپارټمنټ سم اډ کو یونیورسيټي کې 5 ډپارټمنټ آئی آر, اردو, پښتو, جغرافي اور جیولوجي دا مو نوي ډپارټمنټ سره اډ کو. څه پروګرامونه هم پکې واچولو اے آئی, ډاټا ساينس اور سایبر سیکیورټي د دې نن سبا چونکہ مارکیټ کې ډیر دغه دی نو عامه پکې اډ کړلو. جی نو دا نوي پروګرامونه مو راوستلو اور دې سره مو لګیاو سکل ډیولپمنٹ چونکہ هر سړی سکل ته روان دی نو ان شاء الله مو کمینګ دغه کې سکل ډیولپمنٹ پروګرام هم آفر کوو. می بی هم د جنوري کې آفر شي 6 months 3 months 6 months اور 1 year ډیپلوما پروګرام شروع کوو جی چې د خلکو ته جاب نوکری سره فورن ورته جابز هم ملاو شي. فرسٹ ٹائم مو لګیاو انډسټریل اینڈ جاب فیر کوو 3 اور 4 فروری باندې کسٹ کې نو دې کې مو انډسټریز انوایټ کړي دي نو دې کې د مو سټوډنټس هغې سره انټریکشن کوي اور انډسټریز په باره میں پته ولګي اور پلس ما ته یقین دی چې ډېرو خلکو ته به پکې جابز هم ملاو شي. صحیح. اور مو لګیاو اولف
اولیو آلریډي مو سره شته دي خو مو یو کمپنی سره دغه کړی دی MOU ساين کړی دی نو ان شاء الله هغه به یو غټ باغ به ولګي د اولیو نو هغه نه بعد د کمینګ فیبروری کې وہ اسٹوڈنٹ سلیکٹ کو اور هغوی ته به ټریننګ ورکو جی چې اولیو والے بیا به هغه پروسس څنګه کوي بیا به د هغه آیل څنګه جوړیږي اور د هغه اچار اور دا چې څونه د هغه پروسیسز دي نو هغه دپاره مو کار کو ریسنټلی هنی بی کې مو لګیا یو اور ګمبټ سره مو MOU ساين شوی دی جی نو مخبل دغه ایکسپرټیز هغوی ته هم ورکو د هغوی خلق د هغوی علاقې کې خلق اور اسپیشلی وومنس ټرین کو چې هغوی دې کار کې راشي مشروم کې مو هغوی سره لګیا MOU ساين کو جی نو دا د مو نوي پروجیکټس دي اور اوس ریسنټلی مو رینیوبل انرژي کې تاسو ته معلوم دی چې اوس هر چا سولرز خو ولګولو خو دې ته پته نشته چې بیا به دې نه بعد کېږي څه جی نو هغې مو کورسز شروع کوو لګیا یو هنی بی کورسز هم شروع کوو لګیا یو دا د مو ریسنټ سکل ډیولپمنٹ کې دا نوي پروګرامونه هم شامل دي بالکل صحیح دا خو مین ټارګیټډ دي بیا دې نه علاوه مو لګیا یو فورن فنډینګ ته لګیا یو چې مو لیب سټابلیش کو جی نو هغه ته انشاءالله لګیا یو امید دی چې د مو د 100 میاشتو کې به MOUs تیار شي اور PC1 به تیار شي نو هغه به فورن فنډینګ ته لاړ شي نو 2026-27 کې به مو ته ډېر فنډینګ وشي نو هغه سبا مخبل اول به هغه کې مخبل لیب سټابلیش کو نو مو یو پرټیکولرلی های ټیک لیب جوړو دیٹ از د ون آف د سیکنډ لیب ان پاکستان دا به پاکستان کې به دا سیکنډ لیب یو کراچي کې دی جی یو به د ځي کې وي او دې کې به صرف ریسرچ کیږي او دې دپاره به اکوپمنټ هم مو بار نه راوړو نو هغه دپاره مو لګیا یو نو ہوپفلی همدې کال کې به بلډینګ خو تیار شي یا به بلډینګ باندې کار شروع شي نو هغه نه بعد چې مو ته فنډینګ شروع شي نو لیب به مو جوړو نو آلریډي مو یو کنسورشیم ساين کړی دی جنوبي KPK کې نو وی آر هیډینګ د کوهارټ مو هیډ کو لګیا یو نو دا چې څونه یونیورسټیانې دي دې ته مو فیسلیټیز ورکو in the way of research, labs, teacher, student collaborations, then علاوه conferences نو دې کې مو هغه ورکو هغه مو اوس ایکسټینډ کو جی نو منسٹر صاحب سره لاست ټایم میټینګ شو نو هغه چې دا ډېر ښه کار دی نو دا ایکسټینډ کو پورا پاکستان ته نو هغه په دغه باندې مو ټول KPK والا چې سوره دغه دی VCs دي جمعې باندې دغه میټینګ مو راوخته دی نو ا کنسورشیم مو ایکسټینډ کو دغه لپاره نو ان شاء الله چې دا لیب جوړ شي نو KPK خو به ټوټل یونیورسيټیز به ریسرچ لپاره سټوډنټ راشي نو دا د مو اکوپمنٹ به اویلیبل بٹ دې کې به داسې اکوپمنٹ هم وي چې آب پاکستان کې چا څه نه وي نو عام به مو د پاکستان خلکو ته هم به اویلیبل سر دا خو ښه اچیومنټس دي یقینا چې په دې باندې به زموږ کتونکي ستاینه به هم کوي او دې طرف ته به اټریکټ کېږي هم چیلنجز څه دي د سټوډنټس د طرف نه فیکلټي ممبر د طرف نه ځکه چې ایډمنسټریټیو حوالې سره وګورو نو تاسو چې دا کم اړخونه بیان کړو نو دا ډېر ښه دي او خدای دې وکړي چې حقیقتي بنیادونو باندې د دې نتیجې مخې ته راشي چیلنجز باندې خبرو کوي چیلنجز درې څلور خو مینلی ډېر زیات هغې یو دځي نرسنګ کې کورس شروع شوی و هغه 2-3 کاله وشو دي ته NOC نه ده ملاو شوی نو انشاءالله کېدای شي دې میاشتې یا نیکسټ منت کې به عامو ته ملاو شي یو غټ چیلنج و ماته بیا هغه نه بعد الایډ ساینسز شکر دی کار هم وشو صحیح اوس پکې یو بل پاتې شو لا کې مو سره آلریډي دغه شته ما غیر دغه کړی دی خبره مې کړې ده اور انشاءالله ہوپفلی اور وزټ ټیم به راشي نو که دې میاشتې رالو یا بلې میاشتې رالو خو د هغې باندې دی نو انشاءالله به مو ته پرمنټ NOC ملاو شي نو دا درې خو مین چیلنجز وو ٹھیک شو دا د ګرلز والا مسله وه کیمپس ته بیل کوم نو مسله به ماته حل شي جی یو بیل غټه مسله ده د ټیچر اور د سټاف چې کم دی هغې پروموشن مسلې دي نو انشاءالله مو کې کار شروع کړی دی اور یو سلیکشن بورډ مو وکړو اور نور سکروٹنی شروع دے اور کمنگ ہونا نیکسٹ ویک کے دے مو بل سلیکشن بورڈ دے اور بس چې سکروٹنی کیږي بس سلیکشن بورډ به کیږي نو دا یو ډیر لانګ دغه دی چې د خلکو
دغه ډېر وخت نه پروموشن دي شوي نو دا پروموشنز به وشي جی نو دا نور داسې خاص چیلنجز نشته اسکالرشپس دي انشاءالله موږ کې کار کوو لګیا یو اور ہوپفلی چې دې ته به چتنا ښه اسکالرشپس هم ملاو شي اور د مطلب چې الریډي چې کم ملاو دي هغه نه به زیات ملاو شي نو دا د غریبانو دا کار د چې چاته ضرورت دی هر چاته خو نشي ملاویدی خو اسکالرشپس به ملاو شي نو داسې نور داسې خاص چیلنجز شته نه بل بسز لږه مسله ده اکه یو ایم پی ایس خو وعده کړی چې یو بس به راکړي نو یو بس به هغوی راکړي نو امید دی چې یو 3-4 بسونه به نور هم راشي نو دا ټرانسپورټ سایډ ته موږ ته دا دغه دي څه نور وړه کارونه دي چیلنجز شته خو څه چیلنجز نه دي دا روټین ورک دی اور روټین ورک کې به دا کارونه کیږي په دې چې وی الریډي مخال دی چې 6 ایم او یو پی سی 1 مو ایچ سی ته هایر ایجوکیشن ته سبمټ کړي دي اور دوه مې پروونشل گورنمنٹ ته سبمټ کړي دي بلکې یو خو دې مو اپروف شو اور بل آنلاین دی امید دی چې هفته الله سره کې عام اپروف شي جی نو چې کوم واړه ماړه چیلنجز دي دا خو روټین ورک دی مخکې شوی و یا نه و شوی خو اوس مو پکې لګیا و انشاءالله دام به وشي اور داسې خاص چیلنجز نشته بس ما حساب سره مین چیلنجز دا دوه درې و چې د سټوډنټ د ان او سی نه کېده دا ډېره امپورټنټ وه اور بل پروموشن ډېر وختونه مطلب داسې کسان هم شته چې هغه 20 سال نه پروموشن نه دي شوی بالکل صحیح ډیره مهرباني دوه درې چیلنجز وی سی صاحب خو پوره یو د یونیورسيټي هغه چې کم عکس دی یا شکل دی هغه بیان کو اوس بنیادی طور باندې دغه فیکلټي سسکي په دې باندې خبره کو او بیا به مونږه نور فیکلټي ممبرز طرف ته ځو بیا به مونږه سټوډنټس طرف ته ځو چې اغي د دې هر څه نسومره حد پورې مطمئن دي سکه سملا تنقید تجویز یا چې کم دې څه اوپینین لري نو به موږ سره شریکي او یقینا چې دغه سلسله به دوامداري ړومبه ډین صاحب طرف ته زما سر ډیر زیات مشکور مستاسو د اهم او قیمتي وخت خپل پوره انټروډکشن را سره وکړي جی بیا باندې پس وړاندې زو پروفیسر ډاکټر اعجاز احمد was a dean faculty of chemical and pharmaceutical sciences سر په دې فیکلټي کې موږ سره دوه ډپارټمنټ دي یو کیمستري ډپارټمنټ او بل فارمیسي ډپارټمنټ دی د دې نه علاوه ورته وایس چانسلر ماته مزید ذمہداري راکړې دي جی د نرسنګ ډپارټمنټ خبره وکړه د غذا انچارج او الایټ هیلث ساينسز کې موږ سره مختلف ډپارټمنټ دي هغه هم ځای انچارج اوس کا حوالہ د کیمیکل اینڈ فارماسیوټیکل فیکلټي سره مطابق موږ خبره وکړو نو لکه سر څنګه واضح کړه چې دا دوا لرم چې موسٹ پروډکټیو فیکلټي اف یونیورسيټي ده in term of publications or in term of patent as well جی نو لاست ایئر چې مونږ کم ډیټا سینډ کړی دا کیو سی یا فاینانس سیکشن ته د خپل ډپارټمنټ والا نو زما کیمستري ډپارټمنټ کې داسې فیکلټي هم شته ډاکټر عمر نشان چې هغه مور دین 50 پبلیکیشن پر ایئر کړی دي هغې پسې ډاکټر نعیم خان صاحب دی with 25 publication Dr. Amir Badshaw with 19 publications and then 16 publications زما دي جی فارمیسی ډپارټمنټ کې کوم ګورو موسٹ پروډکټیو موږ سره ډاکټر عبدالوهاب صاحب دی ډاکټر مغل قیوم صاحب دی ډاکټر سعید صاحب دی چې هغې پبلیکیشن سره خپل پیټنټ هم پبلش کړي دي او زه تاسو سره دا هم شیر کوم اوس چې زما هم یو پیټنټ یو ایس پیټنټ ایجنسی ده هغې کې انډر ریویو هغې باندې کامنټس راغلي دي نو انشاءالله زه امید لرم چې هغه هم پبلش شي زبردست دین علاوه که مونږ د الایټ هیلث ساینسز سبجیکټ وګورو نو هغې کې مونږ سره کافي تعداد کې سټوډنټس دي مسایل هم ډېر وو لکه څنګه وایس چانسلر صاحب وویل نو هغه کوششونو سره ټول زموږ ته ان او سی هم میلاو شول اینډ ادر چې څومره فارمیلیټیز وو او سټوډنټ ډېر مطمئن دي خوشحال دي او یو چیرپرسن مونږ سره دلته مختلف ډپارټمنټ والا ناست دي نو هغه هم په خپل ځای ډېر ښه کار کوي ټول چیرپرسن هغې ډپارټمنټ کې چې کم فیکلټي ممبرز دي که د کیمیکل فارماسیوټیکل ساینسز فیکلټي ممبرز دي او که د الایټ هیلث ساینسز والا نو هغه اپ ټو ډیټ لري خپل ریسرچ چې دی هغه بالکل اپ ټو ډیټ لري او که زه اوس تاسو سره شیر کړم زما فیکلټي کې اوس هم 4 کسان پوسټ ډاکټریټ ته لاړ دي
چې هغه خپل چې کوم ریسرچ دی هغه اپ ټو ډیټ لري هغه بیا سټوډنټ سره شیر کوي. بالکل صحیح ده. او د سټوډنټ ډېر امپارټنٹ دی. سټوډنټ حواله سره هم زه خبرو کوم چې زموږ سټوډنټ چې دی هغه د فارمیسي دی او کا کیمستري دی الایټ هیلث ساينس ول هوس فرهږي نو هغه په مارکیټ کې خپل ځای نیولې دی. فارمیسی کې ډرګ انسپیکټر پرې هر یو کال چې کله امپلایمنٹ راځي نو زموږ کوهاټ یونیورسيټي پکې حصہ ضرور وي. بالکل صحیح. دین علاوه د پبلک سروس کمیشن چې کله ریکروټمنٹ وي یا ادر یونیورسيټي کې ریکروټمنٹ وي نو زموږ یونیورسيټي چې کم ګریجویټ دي هغه پکې حصہ ضروری دي. نو بینګ ا ټیچر موږ د پر لکه فخر مقام داده چې زموږ شاګردان چې دی هغه بل ځکه سلیکټ شي هغه ته جاب ملو شي هغه خپل کیریر شروع کی. ځکه چې په دینه د استاد د پر بل خوشحالي مقام نه په دې باندې موږ ډېر خوشاله. یعنی صرف په خیبر پختونخوا کې د ځوانانو پیغلې خپل خدمات نه ترسره کوي بلکې د دنیا ګډ ګډ کې امریکای پورې موږ ګورو چې زمونږ د دې منطقې د دې سیمې ځوانان چې دلته کې چیلنج سره تربیتونه ترلاسه کړي هغه بیا ځي او الته کې خپل یو بنیادی او بهتر کردار ترسره کوي. خبره اترې به زمونږ رواني نور فیکلټي ممبرز زمونږ سره موجود دي او د پروګرام د فارمیټ مطابق به وړاندې ځو یو دماغلو هغې نه پس واپس راځو موږ سره اوسئ. جی محترمو کتونکو یو واری بیا هرکلی د مشرق ټي وي پروګرام د فرام د کیمپس او مونږ موجود یو په کوهاټ یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کې او څنګه چې مونږ د دې یونیورسيټي د پروډکټیویټي خبرو کا بیا مونږ د ډیفرنٹ دا چې کوم د طب شعبې سره تړلې علوم دي په هغې باندې هم خبرو کا. اوس مونږ سره د دې یونیورسيټي یو بل پلر یا یو بل داسې شخصیت موجود دی چې هغې د خپل ډپارټمنټس پوره تعارف به کوي. یو بل ډین صاحب مونږ سره موجود دی او که دی اردو کې خبره کوي که پښتو کې خبره کوي یقینا چې د لینګویج هېڅ قسم له بیریر نشته چې اردو زمونږ قامي ژبه ده انګلیش انټرنیشنل لینګویج دی او پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده نو په هره ژبه کې خبره کولی شو. سر ډیره مهربانی ستاسو آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ اردو میں بات کرنا چاہتے ہیں پشتو میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ایک مکمل انٹروڈکشن بھی کر دیں اور ساتھ ہی اپنے جو فیکلٹی ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد جمیل ہے اور ڈین فیکلٹی آف بایولوجیکل سائنسز. فیکلٹی آف بایولوجیکل سائنسز میں ایکچولی 6 ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں بایو ٹیکنالوجی، باٹنی، مائکرو بایولوجی، جی فارسٹری، انوائرمنٹل سائنسز اور زوالوجی ہیں. جس طرح وی سی صاحب نے بتایا کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ گروئنگ یونیورسٹی ہے جو ہر شعبے میں ترقی کی جانب گامزن ہے. جی جس میں مین فوکس یہاں ریسرچ اور انوویشن پہ کیا جاتا ہے. جی جو میری فیکلٹی ہے اس میں بایو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے. جی انہوں نے ڈی این اے ٹیگ پولیمریز آئسولیٹ کیا ہے جو ہم کمرشلائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو زوالوجی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ہنی بی پروجیکٹ ہے جس سے ہم ہنی پروڈکشن کر رہے ہیں. باٹنی ڈپارٹمنٹ ہے، باٹنی میں مشروم کلچر اور کاٹن کا بھی صاحب نے بتایا جیسے ذکر کیا ہم گرو کر رہے ہیں اس کی نئی ویرائٹیز. جی سر جو اسٹوڈنٹس مختلف تعلیمی اداروں میں کالجز میں یا اسکولوں میں پڑھ کر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوہاٹ گرد و نواح کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا دیگر علاقوں سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کس حد تک یونیورسٹی کے لیول پر اپنا ایک اچھا پرفارم کر سکتے ہیں یا علوم کو سمجھنے میں کتنی آسانی ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے، اس حوالے سے ذرا آگاہ کریں. ایکچولی جو ڈفرینٹ لوگوں علاقوں کے لوگ آتے ہیں اس سے ایک ڈائیورس قسم کا کلچر ملتا ہے. جی اب ہماری یونیورسٹی کیونکہ باؤنڈری پہ ہے کوہاٹ تو اکثر جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کرک سے، انگو سے، جنڈ جو کہ پنجاب میں آتا ہے تو اس کا کلچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جی تو مختلف کلچر کے لوگ آتے ہیں اس سے اسٹوڈنٹ گرومنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ گروم ہوتے ہیں کیونکہ ڈائیورس قسم کی لینگویجز آپ کو سننے کو ملتی ہے. جی کوئی پشتو بول رہا ہوتا ہے، کوئی انگلش میں بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہوتا ہے، تو ایک یونیک قسم کا کلچر بلینڈ ہوتا ہے. جی تو یہ ہماری یونیورسٹی کی خوبصورتی ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کلچر کے لوگ، ڈائیورس قسم کے لوگ ڈفرینٹ جگہوں سے آتے ہیں اور ایک یونیک قسم کا ہمیں بلینڈ دیکھنے کو ملتا ہے جس سے ہم پروگریس کی طرف جا رہے ہیں. سر ډیره مهرباني ستاسو هم د قیمتي وخت راکولو. خپل پوره انټروډکشن را سره وکړئ. سر زما نوم دی پروفیسر ډاکټر فرید الله خان، فیکلټي اف سوشل ساینسز ډین یم. د فیکلټي اف سوشل ساینسز کې
تقریباً 15 ډپارټمنټس دي او دا د دې یونیورسټۍ ټوله غټه فیکلټي ده. جی دې فیکلټي کې څه ډپارټمنټ داسې دي چې هغه لکه ویل اسټابلیشډ دي مخکې نه دا دي او څه ډپارټمنټ داسې چې اوس ریسنټلی موږ اوپن کړي دي. جی نو د علاقې او د خلکو ضرورت مطابق او د افیلیټډ کالجز کې کوم پروګرامونه هغه سره مطابقت دپاره موږ دلته ډپارټمنټ سکول او کړي دي جی چې کوم مخکې ویل اسټابلیشډ ډپارټمنټس دي نو هغه کې موږ سره ډېر ښه د سټرنث دی او نیو ډپارټمنټس کې انشاءالله موږ اوس بیا ایډورټیزمنټ هم کړی ده نو انشاءالله سټوډنټس به راځي جی او د سټوډنټس راتلو ټرینډ چې کوم دی دا موږ سره په بره روان ده. د فیکلټي اف سوشل ساینسز که زه د سټرنث خبره وکړم چې زما فیکلټي سټرنث څه دی زه به دا ووایم چې زما فیکلټي سټرنث زما فیکلټي دي زما پروفیسر دي زما اسوسییټ پروفیسر اسسټنټ پروفیسر لیکچرر دي. جی سر زه ولې وایم چې دا ما سټرنث دی دې له وجې چې دا لکه ویل ټرینډ دي آلموسټ all of them they have PhDs. دا د کوارټ یونیورسټي چونکې نیولی اسټابلیشډ یونیورسټي ده دا د دې لپاره یوه ډېره غټه خبره ده. موږ که د پخوانۍ کومه یونیورسټي وګورو هغه سره دا کمپیر کړو نو موږ سره د پی ایچ ډي ریشو د فیکلټي والا لکه زیاته ده. صحیح او زبردست. د دې امپیکټ هم د امپیکټ داسې چې لکه موږ کوم ریسرچ دلته روان دی جی نو هغه زما فیکلټي کوم د مختلف فورم باندې ریسرچ پروجیکټس ورته میلاو شوي دي یا د کې جی سی دي یا د کوم نور فنډینګ باډیز دي هغه نه او د یونیورسټۍ نه پروجیکټ سیکیور کړي دي. جی نو د خپل د ټیچینګ پروفیشن لپاره لکه ویل ټرینډ دي یو پروفیشنل اپروچ ده جی او د سټوډنټس کوم موږ سره فیډبیک راځي نو هغه لکه ډېر ښه سیټسفاید دي. بالکل موږ لکه مین ډپارټمنټس چې کوم دي فار ایگزامپل انګلیش ویل اسټابلیشډ جی ایم فیل پی ایچ ډي پروګرام آفر کوو. دا سایکالوجي کې موږ سره ښه سټرنث دی ایجوکیشن کې موږ سره سټرنث شته دی جی هغه کې هم ایم فیل او پی ایچ ډي پروګرام موږ آفر کوو. داسې اسلامک سټډیز نو هغه کې هم ایم فیل او پی ایچ ډي پروګرامز دي. جی سیملرلی د سوشیالوجي سوشل ورک نو دې کې ایم فیل او پی ایچ ډي پروګرام موږ آفر کوو او موږ سره د ګریجویټ د ایم فیل پی ایچ ډي سټوډنټ ښه تعداد دی او چې ټرینډ وګورو د سوشل ساینسز کې لکه ورځ پر ورځ موږ سره زیات راځي. جی لکه پهله داسې و چې کوم فوکس و په نیچرل ساینسز یا هارډ ساینسز باندې وي خو ویت د پیسیج آف ټایم دا خبره د ورلډ لیول باندې او د نیشنل لیول باندې دا ریلایز شوه چې صرف لکه چې کوم هارډ ساینسز دي یا نیچرل ساینسز دا ضروري هم نه دي دې سره د سوشل ساینسز هم ضروري دي. که موږ ایجوکیشن یو ډیفینیشن وکړو هغه وایي چینج آف بیهیویر جی همداسې ده. نو هغه مین فوکس چې کوم د سوشل ساینسز طرف ته راشي. مونږ سره نور متعلقه چې کوم فیکلټي ممبرز دي یا کوم متعلقه مشران دي چې په دې یونیورسټۍ کې په مختلفو مدونو کې خپل خدمات ترسره کوي ای سره خبره اترې کوو یقینا چې ډېر په بهتره طریقه باندې په روانه طریقه دا ټوله سلسله شروع ده. سره ډېره مهرباني خپل انټروډکشن هم را سره وکړئ او ستاسو چې کومې ذمهوارۍ دي نو هغه کمې My name is Ziladar Khanda, the Director Admission Student Affairs with the additional charge of Registrar. سر سر مونږ په کال کې تقریبا 2000 ایڈمیشن افر کوو فال سیمسٹر کې او سپرینګ سیمسٹر کې. سټوډنټانو تعداد به تقریبا 10,000 پورې وي جی په دې کې 9,500 یا 9,000 به الکان وي جی او د بقي 3,500 4,000 به جنکیانې وي. مونږ کوشش دا کوو چې دا تعداد په دنه هم زیات کو سیوی کو جی او څنګه مخکې وایس چانسلر صاحب فرمایل هغه ډېر ښه اقدامات کړي ښه سټیپس یې اخیستي دي. جی نوي پروګرامونه انټروډیوس کړل الایټ هیلث ساینسز کې کمپیوټر ساینس سره ریلیټډ او انګلیش لینګویج سره ریلیټډ پروګرامونه جی د کې 3 میاشتې سرټیفیکیټس د شپږو میاشتې سرټیفیکیټس ډیپلوما پروګرامز د دې سره به امید ده چې سټوډنټانو تعداد نور هم سیوا شي. صحیح او د نه علاوه یو خاص بل پروګرام انټروډیوس کړه دا هغه ته مونږ وایو ODL جی آنلاین ډیسټنس لرنینګ پروګرام چې دا به مخکې خلی علامه اقبال اوپن یونیورسيټي او افر کو اوس کاست هم افر کوي. زبردست د سره به ډېر ښه سټوډنټانو تعداد سیوا شي او
آغا سټوډنټان چې ډایرکټ دلته یونیورسيټیانو ته کالجز ته نشي راتللی هغې ته به د ایجوکیشن موقع میلاو شي. زبردست. سر تاسو را سره خپل انټروډکشن هم وکړئ جی او ستاسو ذمہوارۍ څه دي په دې حواله هم را سره تفصیل سره خبر وکړئ جی. میرا نام نادر سرفراز ہے، میں ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسی یونیورسٹی میں. ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام جو ہے وہ اسمال ڈیولپمنٹ پروگرامس بنانا، میڈیم ٹرم پلاننگ کرنا اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنا ہے. زبردست. تو اس میں ہم نے جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے. جیسے کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب نے بتایا کہ ایکیڈیمک ایکسپینشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ڈیولپمنٹل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ پلانز لکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ پلانز لکھتے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ پلان میں ہم بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں، جس میں جو ہمارے انرولمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، جس طرح ابھی رجسٹرار صاحب نے فرمایا کہ 10,000 پلس ہے، تو ہم فورسی کرتے ہیں کہ یہ 15,000 20,000 تک ہماری انرولمنٹ ہوگی. تو ہم اسی طریقے سے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انفراسٹرکچر کی ہم اس کو پلان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چونکہ مین کیمپس کوہاٹ میں ہے، تو ہماری ایکسپینشن صرف کوہاٹ تک وہ نہیں ہے، ہم اس کو دوسرے جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ادھر تک بھی لے کے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہمارا ایک کیمپس ہے جو ہنگو میں ہم نے اسٹیبلش کیا ہے، وہاں پہ بھی ہمارے تقریباً 600-700 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرولڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ابھی فیوچر کی ایکسپینشن ہے، ہمارے وائس چانسلر صاحب بھی بتا کے گئے ہیں، پاڑا چنار کیمپس ہمارا ایک اسٹیبلش ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک وومن کیمپس ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری کوہاٹ یونیورسٹی کی طرف سے ہو رہی ہے. اور اس کے لیے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ کوہاٹ ہمارا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو پلان بھی کرتا ہے اور اس کو ڈیولپ بھی کرتا ہے. او موږ دا غواړو چې نن په کوهارت یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کې څه روان دي چې د هغې تاسو ته بنیادي نکات معلوم شي، او انشاءالله په مستقبل کې به موږ کوشش دا کوو چې طلبه او طالباتو ترمنځ کم تقریري مقابلې وي، د ملي نغمو مقابلې وي، د سندرو مقابلې وي، نو هغه موږ په بهتره طریقه باندې جاري وساتو. او ورسره دې نه علاوه چې کم د ریسرچز په مد کې د هغې کم اقدامات روان دي په هغې باندې هم نظر وشي. ورسره موږ په دې پروګرام کې کوشش دا کوو چې مذهبي امور چې څومره هم ترسره کېږي، یعنی وخت په وخت باندې قرات کمپټیشن وي، نعت کمپټیشن وي، په هغې کې هم د دې طلبه او طالباتو چې کم کمیونیکیشن سکلز دي هم په بهتره طریقه باندې راواضح شي. سر پوره انټروډکشن هم را سره وکړئ او خپلې ذمہوارۍ هم کتونکو ته بیان کړئ. تھینک یو ویری مچ. ٹولنا پہلا سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے کیمپس آنے کا. میرا نام ڈاکٹر ذیشان بنگش ہے اور میرے پاس اس وقت 2 رسپانسبلٹی ہیں. ڈائریکٹر کوالٹی انہانسمنٹ سیل کو میں لک آفٹر کرتا ہوں ایز اے ڈائریکٹر، اور دوسرا میرے پاس ڈائریکٹریٹ آف اورک ہے، تو ایز اے ورکنگ ایز اے ڈائریکٹر اورک ایز ویل. سب سے پہلے میں کوالٹی انہانسمنٹ سیل کے کانٹیکسٹ میں بات کروں گا کہ رسپانسبلٹی اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی یہ کر رہے ہیں کہ جو کوالٹی کے اسٹینڈرڈس ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمیں یونیورسٹیز کو رن کرنے کے لیے کہا ہے، چاہے وہ ایک آفیسز لیول انسٹیٹیوشن لیول پہ ہے یا ڈپارٹمنٹ لیول پہ ہے یا پروگرام لیول پہ ہے، وہ منیمم کوالٹی اسٹینڈرڈس کو ہم اسیس کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، اور اس کے بیسس پہ ہم ریکمنڈیشنز دیتے ہیں تاکہ کم از کم جو کوالٹی آف دی اکیڈیمکس ہے وہ خراب نہ ہو، نہ پروگرام لیول پہ، نہ ڈپارٹمنٹ لیول پہ، نہ ہیومن ریسورس لیول پہ. اور اسی طریقے سے جتنے بھی آفیسز ہیں، جو آفیسز جس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں ان کے لیے جو منیمم بینچ مارک رکھا ہوا ہے بائی دی ہائر ایجوکیشن کمیشن، سو ہمارا آفس اس کو انشور کرتا ہے تھرو ریگولر ریویوز، جس میں ہم ایکسٹرنل ریویورس ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ایکسٹرنل ادر ایکسپرٹس کو ہم بلا کر اور وہ سارا کا سارا ریویو پروسیس کرتے ہیں. تھرڈ ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہمارے کوالٹی انہانسمنٹ سیل کا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈ بیکس، ہم فیڈ بیکس لیتے ہیں اسٹوڈنٹ سے اور اس کو پھر دوبارہ ایز اے لوپ بیک ہم ڈپارٹمنٹ میں اس میں چینجز لانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. سیکنڈلی ہم جو ایلومنائی جو یہاں سے گریجویٹ ہوئے ہیں وہاں کے ہم فیڈ بیکس ان سے ایکسٹریکٹ کر کے ان کے ساتھ لائز آن کر کے ان کے ساتھ یہاں پہ ریونینس کروا کے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یونیورسٹی کے ساتھ ہم ان کو کنیکٹ کر دیں. جو تھرڈ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے وہ ہمارا کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں جس کے مطابق ہماری فیکلٹی اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس لیول پہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ ہماری آفس انیشیٹ کرتی ہے اور ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور فورتھ امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل رینکنگس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ وائس چانسلر صاحب نے بھی بتایا کہ ہماری اس دفعہ بہت اچھی رینکنگ کے پی لیول پہ 3rd آئے ہیں ہم لوگ، اس کے علاوہ 23rd ان دا نیشنل اور 624th ان دی ورلڈ. اور وہ یو آئی گرین میٹرکس میں جو بیسیکلی ایک سسٹینیبلٹی رینکنگ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیاں رینکنگ ایکیڈیمکس تو کے بیسس پہ تو کرتی ہیں لیکن سسٹینیبل کتنی ہیں، وہ کتنی آگے سسٹین کر سکیں. سو وی ہیو گاٹ اے گڈ رینکنگ ایز ویل. سو میرا آفس اس کو بھی دیکھتا ہے اور جہاں پہ ہماری شارٹ کمز اور لوپ ہیلز ہوتی ہیں وہ ہم کنسرن آفیسز سے تھرو دی وائس چانسلر ہم کمیونیکیٹ کر کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گیپ کو ہم فل کر سکیں تاکہ یہ انسٹیٹیوشن ہے. سیکنڈلی ریگارڈنگ دی اورک آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن جس کو میں دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ صرف ریسرچ نہ ہو بلکہ ریسرچ ہو اپلائیڈ ہو.
اور وہ ریسرچ اس علاقے کے کانٹیکسٹ میں ہو تاکہ اس کو ہم کنٹیکسچولائز کر سکیں اور اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں لا سکیں. جناب مهرباني سر سر تاسو سره خپل انټروډکشن هم کوي او تاسو ذمہواری بنیادی طور باندې سدي پای باندې خبرو. زمانوم تعلیم بادشاہ دی بلوچستان یونیورسيټي نه ریټایر شوم جی ایز اسسټنټ پروفیسر اوس دلته د وایس چانسلر صاحب سره ایڈوایزر ټو وایس چانسلر پوسټ باندې کار کوم. زما کار دا کوي چې وی سی صاحب چې کوم پالیسی میټرز ما ته حواله کی پاګه باندې پورا کار کوم هغه ته پاسبل سلوشن دغه ور کوم. جی په دې وخت باندې موږ په دې باندې کار شروع دي چې زموږ په سټاف کې چې کوم فرستریشن دی د پروموشن یا د پرمننٹ اپوائنټمنٹ د وجه نه چونکې وسره سه بین دی یا بین نه دی لیفت شوی نو موږ دا کوشش دی چې دوی ته پرمننٹ سټیټس ملاو شي نو د دوی فرستریشن ختم شي. دویمه دا دی چې زموږ سټوډنټانو او د ټیچرانو په منځ کې پروفیشنلزم نشته دی. جی ټرایبل سیستم او دوسری دا سیزونه استعمالي خدا شي چې د مون یونیورسيټي لپاره ډېر نقصان دی. موږ دا وایو چې سټوډنټ وي نه بنګش وي نه خټک وي نه بل څوک وي کنه یو سټوډنټ په شکل کې راځي میل بھی اسٹوڈنٹ ہو اور فیمیل بھی اسٹوڈنٹ ہو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے دا بل دادی چې نوی اپوائنټمنټ چې کوم وکړو هغې دپاره موږ دا پروپوز کړی دی چې هغو ته موږ 3 میاشتې ټریننګ ورکړو. یقینا چې دا ډېر ښکلې ذمہواری دي ستاسو. امید لرم چې په دې کې به تر کافي حده پورې مختلف چې کم سیزونه دي کم چیلنجز دي د هغې د حل دپاره تاسو خو ډېره ښه لار هم راویستې وي ځکه چې بنیادي طور باندې خبر دی کتونکو چې مسلو نشاندهي وشي یعنی په ګوته شي چې دا مسلې دي د هغې د حل دپاره بیا روډ میپ یا کړنلاره جوړول چې کوم دی دا بیا اسان کار دی یعنی دا بیا کیدی شي خو چې تر څو پورې مونږ دا نه مونږ ته معلومه چې بنیادي طور باندې مونږ ته مسله څه ده نو بیا چې کوم د مشکلات سیوا کېږي. بهرحال یو د مخلو هغې نه پس واپس راځو مونږ سره اوس. جی محترم کتونکو یو وارې بیا هرکلی کوهاټ یونیورسټي اف ساینس اینڈ ټیکنالوجي کې موجود یو او خبره اترې زموږ روانې دي د ډفرنٹ فیکلټي ممبرز او ډفرنٹ عہدیدارانو سره او کوشش او مقصد زموږ دا دی چې د هر چا ذمہواری وپېژنو مونږه په هغې باندې خبرو وشي د هغې ځانګړتیا څه ده په دې باندې هم تفصیلي خبرې اترې وکړو. زموږ د پروګرام مقصد هم همدا دی. سر تاسو را سره خپل انټروډکشن هم وکړئ او ستاسو ریسپانسبلیټیز یا ذمہواری څه دي په هغې هم لږ زموږ کتونکي خبر کړي. ډیره مننه خسته رحمان صاحب ستاسو ټیم کوهاټ یونیورسيټي ته تشریف راوړو او زمونږ سټوډنټس او فیکلټي او منیجمنټ سره تاسو خبرې وکړې د دپاره ستاسو ډیره مننه. او زما نوم ډاکټر اسد حبیب دی. زه ډایرکټر ایډمنسټریشن یم او ورسره ایډیشنل چې کوم ذمہداري ماته وایس چانسلر صاحب راکړې ده ډایرکټر آی سی ټي هم یم. جی او په دواړو کیپاسټي کې زمونږ چې کوم رول دی زما د ډایرکټریټ هغه سپورټیو دی یعنی ستاسو په دې پروګرام کې هم د پردو نه شاته ډېر خلک کار کوي لګیا دي. جی دغه شان مونږ هم په بیک ګراؤنډ کې د یونیورسيټي کې چې څومره ښکلا ده یونیورسيټي څومره ټرانسپورټ دی مونږ سره یو وړوکی غوندې هسپتال دی 10,000 سټوډنټان دلته کې سبق وایي نو مطلب د صحت مسایل راتلی شي. جمعات دی 2 جمعتونه دي دا ټول د ډایرکټر ایډمنسټریشن او سیکیورټي دا چونکې مونږ داسې یو سیمه کې پاتې کیږو چې هلته د دهشتګردۍ سره ډېر زیات زمونږ مخ دی نو د سټوډنټ دپاره یو کنډیوسیو او پیسفل انوایرمنټ چې په هغې کې دی ښه پیس آف مایند سره خپل سبق وایي دا زمونږ کار دی. خو مونږ په فرنټ کې ډېر نه ښکارو په بیک ګراؤنډ کې ټول کار کوو. دغه شان دا انټرنیټ دی زمونږ تقریبا 1 گیگا بایټ پر سیکنډ سره مونږ سټوډنټس ته دغه ورکوو بینډ وډت ورکوو. سرویلنس سسټم چې کوم د کیمرو سسټم دی هغې باندې مونږ کار کوو او دې نه علاوه دا خو د ایډمنسټریټیو سایډ دی. ورکوټیشن کار مونږ د پکې د سټوډنټس د کیریئر بیلډ اپ او د دې ډیګري نه چې کوم دی فایده واخلي او په مارکیټ کې د هغې بزنس سټارټ کړي او نور خلک ځان سره دی امپلوی کړي. هغې دپاره مونږ کسټ انکوبیشن سینټر په کوهاټ یونیورسيټي کې شروع شوی او 8 سکالرشپس چې هغې کې یو ګروپ کې 15 سټوډنټان وي او هر سټوډنټ ته مونږ 15,000 روپۍ پر منت دا ورکوو 6 میاشتو دپاره او د هغې چې څه آیډیا وي چې هغه په بزنس کې کنورټ کیدی شي هغه مونږ دلته نرچر کوو کوهاټ کسټ انکوبیشن سینټر کې. او ریسنټلی د هغې مونږ یعنی HEC زمونږ چې کوم ریکګنیشن وکړو نو نیشنل انکوبیشن سینټر کې
هغه کنورټ شو او زمونږ ګڼ شمېر داسې پروجیکټ دي چې هغې نه سټوډنټس بزنس شروع کړی دی او هغه ځان سره نور امپلایمنټ هغې کریټ کړو، خلکو ته امپلایمنټ ورکوي. یعنی وی ډونټ وانټ ټو کریټ جاب سیکرز، وی آر ایکچولی کریټنګ د جاب کریټرز چې هغه نورو ته جاب ورکولی شي. او په دې کې جی یو شی ډېرې ښې خبرې وشوې، خو یو شی پکې لږ هایلایټ نه شو. هغه دا دی چې د نوي کل دا خو سټوډنټان هغه دي چې اف ایس سی اف اے کړي د هغې نه پس راغلي دي، 12 کاله دي سبق ویل. د دې نه ښکته چې کوم سټوډنټان دي هغه مونږ یونیورسټۍ دپاره څنګه تیارو او د آرټیفیشل انټیلیجنس مونږ په کے پی کې فرسٹ سمر بوټ کیمپ کړی دی او هغې کې ماشاءالله هغه ډېر زیات سکسسفل تللی دی. نو هغه د سټوډنټس د اووم جماعت نه ونیسه د 11م جماعت پورې دغه سټوډنټانو ته مونږ هغه سمر بوټ کیمپ ورکوو او انشاءالله د راتلونکي سمر ویکیشنز کې ګرمیانو چھټیانو کې به بیا انشاءالله کوو. ستاسو شاته چې کوم دا بینرې لګېدلي دي آرټیفیشل انټیلیجنس سره ریلیټډ، دا مطلب دغه قسم ایکټیویټیز کې یونیورسټۍ کې چې کوم هم لوی ورکوټ ایونټ چې هغه نیشنل ډے وي، قائد اعظم ډے وي، 23 مارچ وي، 14 اگست وي، اوس زمونږ په دې میاشته کې د حاجیانو صاحبانو ټریننګ دی، ټریننګز دي، دا ټول کارونو کې زمونږ سټاف مونږ سره رول پلی کوي. زبردست. نو دا زمونږ مین کارونه دي جی. یقینا چې ډېر ښکلې طریقې سره تاسو لکه د طب نه واخلي تر سکیورټي پورې دا بنیادي ریکوایرمنټ وي د هرې سوسایټي او دغه شانتي یونیورسټۍ کې هم سټوډنټس ته پکار ډېره مهرباني سره ستاسو. یقینا چې مونږ سره چې کوم زمونږ زنانه فیکلټي ممبرز دي د کسټ نو هغوی هم موجود دي او یقینا چې هغوی خپله برخه خدمات په بهتره طریقه باندې ترسره کوي چې دا شانتي یو ښه او بهترین ماحول د دې یونیورسټۍ سټوډنټس ته میلاو شي. میډم خپل انټروډکشن هم را سره وکړئ او که تاسو اردو کې کول غواړئ او که پښتو کې نو ایزي وي او دې نه علاوه چې کوم دي ستاسو ذموارۍ څه دي جی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانم ډاکټر غزاله نواز دی and I am working as assistant professor in the department of botany. ما خپل چې کوم دی د ساوث کوریا نه پی ایچ ډي کړی ده په 2017 کې او زموږ په ډپارټمنټ کې په دې ټایم کې تقریباً 8 فیکلټي ممبرز دي او زما په خیال دا د کوهاټ یونیورسټي یو خوش قسمتي ده چې تقریباً فیکلټي د بهر نه کوالیفاید ده، د فارن نه کوالیفاید ده. زمونږ ډپارټمنټ کې چې کوم دی ما خپله ساوث کوریا نه څنګه چې ما ووی او میډم را سره ناسته د جاپان نه کړې ده، داسې یو کې، چاینا، ډفرنٹ کنټریز نه ټول هایلی کوالیفاید دي، پی ایچ ډیز ټولو کړي دي. او باټني ډپارټمنټ چې کوم دی موږ سره تقریباً ایٹ د مومنټ خو مور دین 300 سټوډنټس دي. خو دا ډپارټمنټ چې کله جوړ شوی دی دا په څنګه چې دا یونیورسټي سٹارټ شوې ده دا په ډېر زړو ډپارټمنټس کې د 2004 کې د دې اسټابلیشمنټ شوی دی او اوسه پورې مور دین 100 پی ایچ ډیز دي پروډیوس کړي دي، دا شان چې کوم دی ایم فل پروډیوس کړي دي او مونږ په بی ایس ایم فل او پی ایچ ډي درې واړو پروګرامس کې چې کوم دی سټوډنټس هر لحاظ سره ایجوکیټ کوو، ایتھیکلی، اکیډیمیکلی، اور مونږ داسې پریپیر کوو چې په مارکیټ کې د هغې بیا ډیمانډ زیات وي. نو زمونږ ډپارټمنټ کې چې کوم دی ما خپله چې کوم دی 4 پروجیکټس کمپلیټ کړي دي، رننګ پروجیکټس ډېر شوي دي. مونږ سره چې کوم دی جرنل لیبس دي، پروجیکټ لیبس دي، مونږ سره پای کې ډفرنٹ ټاپکس باندې سټوډنټ ریسرچ ایکټیویټیز کوي. زما ایز ا اسسټنټ پروفیسر نه علاوه یو بله ډیوټي هم ده، دیٹ از دی وارډن آف د ګرلز هاسټل. نو زه به هغې باره کې هم ویل غواړم. جی ضرور. زمونږ په کوهاټ یونیورسټي کې 3 فیمیل هاسټل دي او یو میل هاسټل دی. فیمیل هاسټل چې کوم دی تقریباً مور دین 1200 سټوډنټ ایٹ د مومنٹ اکوموډیټ کوي. میډم تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه، زه یم چې دلته کې لږ دا ابهام هم لري کوم عمومي طور باندې سوشل میډیا خو چونکې د دروغو خبرو یو جرړه ده، هلته نه هر قسم له خبرې روزي او یو نیم کیس داسې ویم چې مخې ته راشي عمومي طور باندې نشهي توکو خبره کېږي چې جی هاسټلو کې مختلف نشهي توکي رسي. نو په دې حواله باندې څومره سیف انوایرمنټ دی دلته چې په دې هم خبره وشي؟ مونږ سره ماشاءالله ډېر سیف انوایرمنټ دی. زمونږ د هاسټل چې کوم مینجمنټ دی هغه که تاسو وګورئ نو په هغې کې هېڅ قسم ته شک په تاسو ته نه ملاویږي. زه بینګ ا وارډن زما 24 آور ډیوټي وي دې ځای کې، زه خپله موجوده یم سټوډنټ سره
او د سټوډنټس چې کوم دی د بهر وتلو خپل سیستم دی بیا واپس راتللو خپل سیستم دی دای سره د مور پلار د ملاوېدو د ګیسټ ته ملاوېدو نو ډېر ښه دغه د هغې نه علاوه مونږ سټوډنټس ته چې کوم دی هاسټل ټریپس هم ارینج کوو جی دا سټوډنټس مونږ ډفرنٹ هسټوریکل پلیسز ته جی دی ته مونږ وزټ ورکو او ون ډے ټور دی ته مونږ ارینج کوو او باقي تاسو به سټوډنټس وورئ دی به ماشاءالله خوشحالي به ډیفینیټلی او چې کوم د سکیورټي لحاظ سره داسې اس ایشو نشته دی. بالکل صحیح ده. یقینا کتونکو چې میډم څنګه په خپلو خبرو کې واضحه کا چې بنیادی طور باندې دې ته رسدم ورکړي کېږي چې د انټراکشن وشي یا چې کوم دی د والدینو یا د میلمنو راتګ هم ښه ایزي دي خو ورسره د سکیورټي یا د دې د تحفظ پوره خیال ساتلی کېږي. ډېره مهرباني میډم ستاسو د خپل اهم او قیمتي وخت راکولو. موږ سره بل عہدیدار موجوده ده. میډم تاسو را سره خپل انټروډکشن به مو کوي او ورسره ستاسو څه ریسپانسبلیټیز دي څه ذمهوارۍ دي په دې حواله به هم را سره لږ ډیټیل خبرو کوي چې دا شانتې زمونږ کتونکي په دې حواله باندې واقف شي چې یو طرف ته که نارینه په دې جامعاتو کې خپله برخه کردار ترسره کوي نو بل طرف ته همدغه طالبات همدغه سټوډنټس جنکۍ چې کوم دي خپل سبق ترلاسه کړي حاصل کړي علم او اینه پس بیا نور په دغه رڼا باندې منور کوي. خپل انټروډکشن هم را سره وکړي جی او ریسپانسبلیټیز تاسو دي پای هم راته ووایي. جی بہت شکریہ. میرا نام ڈاکٹر رامنہ خاتون ہے اور میں کوہارٹ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ باٹنی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ سرو کر رہی ہوں. جیسا کہ میڈم نے جنرل انٹروڈکشن کرایا باٹنی ڈپارٹمنٹ کا, اس میں ہمارے پاس بہت ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے جو بہت اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے اور ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے بھی ہائیلی اسکلڈ ہے. جی ڈپارٹمنٹ میں پلانٹس پہ ریسرچ ہو رہی ہے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے, آلموسٹ ڈفرینٹ اور تمام اسپیکٹ کور کیے جاتے ہیں, جس میں فار ایگزامپل کوہارٹ میں نیو کلٹیویشن ایریا کے طور پہ ڈفرینٹ پلانٹس ہیں جو کہ کوہارٹ میں پہلے کبھی کلٹیویٹ نہیں کیے گئے. کاٹن ہے, کنولا ہے, تو اس کے نیو کلٹیویشن ایریاز کے طور پہ اس کو ریسرچ کی جا رہی ہے جس میں تاکہ کلٹیویشن ایریاز کا جو اسپیکٹر ہے وہ براڈ ہو. اس کے علاوہ کوہارٹ یونیورسٹی میں اور اسپیشلی باٹنی ڈپارٹمنٹ میں ڈفرینٹ ایریاز کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو اس میں ریسرچ کا ایک مین فوکس کور کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ڈفرینٹ ایریاز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے ایریاز کے پلانٹ جو نیٹو پلانٹس ہیں اوور ایکسپلائٹ ہونے کی وجہ سے ان کا جو کنزرویشن اسٹیٹس ہے وہ بڑا انڈینجرڈ ہے, تو اور ان کی وہ میڈیسنلی بھی امپورٹنٹ ہے, کمرشلی امپورٹنٹ ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ کی جا رہی ہے کہ ان کو جو پلانٹ بیسڈ پروڈکٹس ہیں ان میں ان کو یوٹیلائز کرنے کے اسٹوڈنٹ کو ٹرین کیا جاتا ہے, ریسرچ کی جاتی ہے, اور جو پلانٹ کی بیسٹ پوٹینشیل ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ جسٹ بکش نالج نہ ہو, ایک ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھے اسپیکٹ کو, اچھی اسپیکٹرا کو کور کریں اسٹوڈنٹ. تو سو you can say from book to industry, from plant to products, تو اس پہ ہمارا مین فوکس ہے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں بیسٹ انڈسٹری میں ایک اچھا پرفارم کر سکیں, تو ایک کنٹری کی اکانومی میں اچھا رول پلے کر سکیں. تو ایک پریکٹیکلی ان کا جو نالج ہے وہ ایک پریکٹیکل بیسس بہت اسٹرانگ ہے باٹنی ڈپارٹمنٹ میں. بہت شکریہ. یقیناً زموږ کتونکو ته زه دا واضحه کوم چې بنیادي طور باندې دا باټني چې کوم ډپارټمنټ دی دا په ونو بوټو باندې چونکې ظاهره خبره ده چې دیو په بهتره طریقه باندې د هغې کم پروډکټیویټي ده یا د هغې نه موږ څه ترلاسه کولی شو. څنګه چې د میډم هم فرمایل چې بنیادي طور باندې کوهاټ کې غیر چاپېره داسې ونې موجودې دي لکه څنګه چې موږ د کوهاټ د امرود خبره کوو دغه شانتې دي پکې بیا د مختلف قسم له د خریډي خبره پکې اوشوه. خریډي د ټول نه ګران سبزي ده, نو دا چې کوم دی په دومره ښه قیمت باندې لګیا دی بیا مارکیټ کې خرڅېږي. نو که طلبه او طالبات په دې حواله باندې خپل چې کوم متعلقه علوم دي یعنی د هر چا خپل خپل کار دی, څنګه چې موږ د نرسانو ډاکټرانو خبره وکړه, څنګه چې موږ د انګلیش د پروفیسرانو خبره وکړه چې هغې لینګویجز او سوشل چې کوم ساینسز دي په هغې کې خپله خدمات ترسره کوي. لکه اوس مثال په طور زه ستاسو مخې ته موجود یم د یونیورسټۍ نه علمي تربیت ترلاسه کول, هغې نه بس بیا په دې خپله شعبه کې خبرې اترې کول او په دې حواله باندې خپل ځان ټرین کول. نو دا چې کوم دی موږ سره یو ښه افرادي قوت راځي چې هغه لګیا دی بیا د مارکیټ ضرورت پوره کوي. ډېره مهرباني, بہت شکریہ میم. او موږ سره بل عہدیدار هم موجوده ده د هغې انټروډکشن او ورسره خبره به هم کوو. ډېره مهرباني ستاسو د وخت راکولو, خپل تعارف هم را سره وکړئ جي او ستاسو بنیادي طور باندې ذمهواری څه دي دا هم را سره شریکي کوي جي. ډېره مهرباني سر. سر ما نما سایکه ده او زه بیسیکلی سوشالوجي او سوشل ورک ډپارټمنټ سره تعلق لرم, خو زما سټیټس ایز ا وزټینګ لیکچرر ده او پی ایچ ډي کې زه انرول یم پېښور یونیورسټي نه.
سر زه څه ایشوز هایلایټ کم او بیا به دا تمه لرم چې لکه حکومت دې باندې څه کار وکړی شي. ضرور سر پهله دا ده چې لکه زموږ سره داسې کولیګ دي چې د اتو لسو کالو نه هغو چې دا ایز ا کانټریکټ امپلوی د ځي کار کوي یا ویزټینګ باندې کوي نو که د حکومت دا بین لرې کړي نو د خلکو ته به موقع میلاوی شي او د دو به جاب اویل کی ولې چې مو چې اوس چې اپلای هم چېرته کوو نو مو اووریج شوي یو نه کمیشن ته نه فیډرل ته او نه پی ایم ایس سی ایس ایس دو ته نو لکه دا به خلکو دپاره یو د چې دوره ایکسپیرینس د دو دپاره به دا یو ډېر ښه سټیپ وي. یقینا او دا تاسو ډېره ښکلې خبره کوئ. دې وخت کې ظاهره خبره ده چې چونکې مشرق ټلویزیون د یونیورسټو چې وایس چانسلر دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی نو هغوی به هم ګوري. په کار دا دی چې هغوی چونکې د علمي ایمرجنسي خبر هم کوي او دا غواړم چې په اعلی تعلیم باندې زموږ ځوانان او پیغلې ښایسته شي نو د ټولو نه لومبې ضروري خبره دا ده چې دا یو اهم سټیک هولډر متعلقه فیکلټي ممبرز دي یا استادان دي نو دا تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې تاسو خپل اهم قیمتي وخت ورکړی دی خپل ژوند هم په دې کې صرف کړی دی نو باید چې دا یو ورکوټې شانتې آپشن وي او هغه حکومت سره ډېر په اسانۍ سره کیدی شي چې تاسو ته یو پرمننټ سټیټس درکړي. سر سوشل جاب سیکیورټي ضروری ده چې تاسو جاب سیکیورټي وي نو ته به تا به زړه کېږي چې ته سټوډنټس ته مطلب زده کړه وکړئ. ایگزیکټلی سر دویمه خبره دا ده چې لکه هر کال مونه دوره سټوډنټس ځوانان فارغ شي حکومت داسې څه پروجیکټس څه سټیپس شته دي چې هغه یونیورسټي ته ویر کړي چې جی ایم سی والا سوشیالوجي والا سوشل ورک والا دا سټوډنټس په دې ډیګري نه پس په دغه د ادارې کې به دا انګیج شي نو دا لکه دا د حکومت کارونه دي. بالکل جی. او درېمه خبره سر تعلیم بادشاه سره زه ډېر اتفاق کوم چې د سټوډنټس او د فیکلټي ټریننګ ډېر ضروری ده. لکه مو ته جاب خو میلاو شي خو د یو کال یا دوه کاله مو په انډرسټینډینګ کې لاګي د سټوډنټس انډرسټینډ کون دغو ټریټ کون نو دا مو دپاره هم ضروري ده چې که وزټینګ وي که کانټریکټ وي که څنګه وي دو ته ټریننګ ډېر ضروري ده. یقینا چې او زه وایم چې دا خو ډېر اهمه ده لکه مونږ اکثر اوقات د خیبر پښتونخوا پولیس ډپارټمنټ خبره کوو نو یو ځل داسې یو رپورټ مخې ته راغلی و چې پای کې هغوی دپاره تربیتي سیشن شروع کېدو خو هغوی پکې یعنې سپیانو پکې دلچسپي هغه شانتې نه اخېسته نو دا خو تاسو ډېره ښه خبره کوئ نو تاسو خپل ځان دپاره دا غواړي چې مونږ ښه تربیت ترلاسه کړو نو د سټوډنټ په سایکي باندې به آرام سره پوهېدی شو. سر هغې ریزن دا ده چې موږ سره ډپارټمنټس بندول خو حل نه ده که نه اوس جی ایم سی شو یا سوشل ساینسز شو داسې ډپارټمنټس دي هغه کې ایډمیشن نه کېږي. هغې وجه دا ده چې تا پریکټیکل انګیجمنټ د سټوډنټس نشته چې تا انګیجمنټ په نشته نو خلک خو ډیګري روزي دپاره هم خلي که نه. بهرحال یو دم اخلو هغې نه پس بیا واپس راځو مونږ سره. جی محترمو کتونکو یو وارې بیا هرکلې او اوس به مونږ راځو طلبه او طالباتو طرف ته خو ورسره زه ډېر زیات مشکور یم د رحمان صاحب چې چونکې هغوی د جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن ډپارټمنټ کې دلته خپل خدمات ترسره کوي او زمونږ سوپر سینیر هم دي په پېښور یونیورسټۍ کې چونکې هلته نه ما جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن کې ډیګري ترلاسه کړې ده نو دوی به زمونږ ډېره ښه رهنمایي هم کوله وخت په وخت باندې نو هغوی به هم موجود دي هغوی به هم راسره خپلې خبرې اترې کوي سره به هم خبرې کوو ورسره نور فیکلټي ممبرز هم دي او سټوډنټس هم دي چې هغوی به خپله انټروډکشن هم مونږ سره کوي ورسره خپل اوپینین یعنی خپل رای به مونږ سره شریکوي که یا څه تجویز یا تنقید وي نو هغه به مونږ سره شریکوي نو د دې طرف ته راځو. ډېره زیاته مهرباني ستاسو د ټولو زه یم چې وار په وار تاسو انټروډکشن هم وکوئ ورسره خپله خبره هم مونږ سره شریکه کوي. ښایسته رحمان صاحب او د مشرق د ټیم ډېره مننه چې رالل او مونږ له ټایم راکړو. زما ډاکټر رحمان الله دی او ډپارټمنټ اف میډیا اینډ کمیونیکیشن سټډیز چې کوم دی نو هغې کې زه چیرپرسن ریسپانسبیلیټي ده را سره او په ډپارټمنټ کې مونږ پریکټیکل فیلډ کارونه سټوډنټس ته ښیو. مونږ سره ریډیو سټیشن دی چې کوم د پیمران لایسنس دی د 2009 نه بل زمونږ ټي وي سټوډیو ده بل زمونږ ټیچر یا فیکلټي چې کوم دغه ټرینز دي او مونږ سټوډنټ د دې جوګه کوو چې هغه مارکیټ ته لاړ شي. مونږ 13 سیمسټر کې چې کوم دی نو زمونږ دو سټوډنټانو چې کوم دی یو آډیو او یو ویډیو شارټ لیست شوی و یو سیکنډ پوزیشن اغستی یو تھرډ پوزیشن اغستی. دا غیر نه علاوه هر کال چې کوم دی نو زمونږ سټوډنټس د بیچلر لیول سټوډنټس دي او په لاهور کې په مختلف یونیورسټیز کې پیپر پریزنټ کوي. 13 سیمسټر کې 8 ریسرچ پیپر د سټوډنټانو پبلش شوي دي د بیچلر لیول. کرنټلی اوس 3 سټوډنټان چې کوم د فاټانو او رغزاینه تعلق ساتو هغوی ټریننګ پوره کو. زمونږ مریم یو سټوډنټس ته لاهور کې کے پی کې لیول باندې شارټ لیست شوی و فلم ډاکومنټري فلم میکینګ ټریننګ یې پوره کو راغی.
نو مونږ ډپارټمنټ کې کوشش کوو چې سټوډنټانو له هغه انوایرمنټ ورکړو چې د نیشنل لیول د خلکو سره کمپټیشن وکړي، دا نه چې د هغه کمپټیشن په خپل کلاس کې د کلاس فیلو سره. نو زمونږ دا ریسپانسبیلیټي ده او مونږ کوشش کوو چې د نیشنل لیول کمپټیشن سره، دا نه چې زمونږ په صوبه کې د خلکو سره کمپټیشن وي. جی میرا نام آمنہ گل ہے، میں لیکچرر ہوں ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کسٹ میں. اور میں بیسیکلی اس چیز پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کسٹ ایک بہت ڈفرینٹ قسم کا پلیٹ فارم ہے. جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ کسٹ لوکیٹڈ ہے، وہ سیکیورٹی وائز بھی ایک ڈفرینٹ جگہ ہے. بہت سارے ہمارے پاس میں ایشوز بھی آئے. ڈسپائٹ وٹ ایور دا کنڈیشنز ور، ہم کسٹ میں یہ کوشش کرتے ہیں ایز اے فیملی، ایوری بڈی ایٹ کاسٹ، آل دا فیکلٹی، آل دا اسٹاف، کہ ہم اپنے مینس سے بیونڈ جا کے ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس کریٹ کریں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. وی آل لرن ان دس انوائرمنٹ. ڈسپائٹ یہاں پہ جو بھی ٹف حالات ہیں، اٹ از اے ہارڈ ایریا، بٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہماری ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہو جائیں. ہمارے پاس جو فیسلٹیز نہیں بھی ہیں، ہم اس پہ کہیں پہ بھی رکاوٹ نہیں لاتے. ان کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں، انسپائر کرتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائیں. جیسے جرنلزم ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہر وقت ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل AI ہی اتنا زیادہ ہے، اس کی وجہ سے چینجز آ گئے. تو ہماری ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اتنی نئی سے نئی چیزیں ایکسپیرئنس کریں کہ وہ اس میں کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں رہتا کہ وہ کوہارٹ لیول پہ بیسڈ ہیں. رادر ان کو کہیں پشاور، اسلام آباد، لاہور، جہاں کے ایکسپوجرز چاہیے، جس لیول کی ڈسکشنز چاہیے، اس تک کا ہم ان کو ایکسپوجر دینے کی کوشش کرتے ہیں. سو اٹس کسٹ از اے ویری ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ان ٹرمز آف گروتھ فار دا اسٹوڈنٹس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد جواد ہے، میں بیسیکلی کرک سے تعلق رکھتا ہوں. میں لاء ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں 7 سیمسٹر کا. یونیورسٹی کے بارے میں تو ہماری وائس چانسلر صاحب نے اور فیکلٹی ممبرز، ڈین ممبران نے کافی باتیں کی، لیکن ہماری یونیورسٹی میں ایک اور بھی ڈپارٹمنٹ ٹائپ ہیں، یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر، جو کہ پوری KP میں صرف 3 یونیورسٹیز میں ہیں، کوہاٹ یونیورسٹی، ایبٹ آباد یونیورسٹی اور ملاکنڈ یونیورسٹی میں. یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا مین مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی میں جو یوتھ ہیں ہماری، ان کو پریکٹیکل ایسے اسکل سکھائیں یا ان کو امپاور کیا جائے یا ان پہ پالیسی میکنگ میں ان کو انگیج کیا جائے. یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر نے ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی میں فرسٹ ٹائم اسٹوڈنٹ لیڈ سوسائٹیز انٹروڈیوس کروائی ہیں، جن کے لیے پراپر ایک فیئر الیکشن بھی کروایا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر میں SDGs کا ایک ٹیم ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ جو کام کرتے ہیں، جس میں میں بھی ہوں. میں پرٹیکولرلی چونکہ لاء اسٹوڈنٹ ہوں تو میں SDG 16 پہ کام کر رہا ہوں، پیس، جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن. تو ہمارے ساتھ ٹیم ہے جو کہ آل 17 SDGs پہ کام کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی جو ہمارے کوہاٹ میں جو کالجز ہیں، جیسے الاسر اکیڈمی ہیں، GPGC کالج ہیں، ہنگو کیمپس ہیں، تو وہاں پہ ہم بوٹ کیمپس ارینج کرتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ دے کین بیکم سوشل انٹرپرینورز، کیونکہ ہمارے جو ایجوکیشن جو ہم ایکوائر کر رہے ہیں، اس کا ہمیں تو فائدہ ہو، لیکن کمیونٹی کو جو فائدہ ہوتا ہے اس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. اینڈ دیٹس وی آر ڈوئنگ. جی Well, my name is Dr. Mansoor Ali Khatak, working as assistant professor in English department of Kohat University of Science and Technology. دو باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں. This university is full of, you can say, diverse culture, where you will see, you can say, a book of many languages. پھولوں کا گلدستہ ہے، زبان کا گلدستہ ہے. Secondly, we are also giving, you can say, our personality skills, our personal nourishment, grooming skills, how to, you can say, become a good citizen, a good member of the society, a good member of the family, and also a good citizen of the country. This university provides an excellent opportunity to all kinds of, you can say, students now, and we have a very protected environment. English department is one of the richest department on the campus now, which has accommodated more than 900 students now. جی میرا نام مریم خان ہے اور میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور ریسنٹلی ابھی لاہور سے ایک ورک شاپ کر کے آئی ہوں جو کہ بیسیکلی ایک انٹرنیشنل ورک شاپ تھی فلم میکنگ کی. میرے لیے بہت فخر کی بات تھی کہ میں پورے KPK سے میرا نام آیا تھا کوہاٹ سے, اور جب وہ پریزنٹ کیا گیا تو مجھے بہت خوشی ملی. وہاں پہ جو ہمیں سکھایا گیا تھا وہ میں بیسیکلی اپنے یونیورسٹی سے سیکھ کے گئی تھی. جیسے ہمیں ریڈیو کا کام سکھا رہے تھے, اس کے علاوہ ہمیں اسٹوڈیو کا کام سکھا رہے تھے. تو وہ وہاں پہ ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو ان کو نہیں پتہ تھا, وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے, اور میں اپنی یونیورسٹی سے سیکھ کے گئی تھی. تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ اس طرح اور بھی ورک شاپ آئیں اور جو باقی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس میں جائیں. جی زمان نام شفقت اللہ دائی, ایم فل کیمسٹری ان رول کسٹ ڈپارٹمنٹ کے
فرست اف آل زه د کس چې کوم یونیورسټي ده زه ډېر مشکور یم ځکه چې زه خپل یو ډیسیبل سټوډنټ یم دوی چې کوم مو ته ویلفیر راکړی دی او ته تر د بی ایس نه ما دلته بی ایس هم کړی دی کیمسټري هغه چې څوم مو ته غوره کړی دی سکالرشپ چې کوم وي او کوم د هاسټل کې څوم مغاوې که نه ما ته هېڅ ایشو اوسره سره ما ته پیش شوی نه دی د کوهاټ یونیورسټي وجې نه حتی که د مونږ سره دومره هغه فیور وي چې د کوم انډومنټ سکالرشپ و دا سکالرشپ زما د یوه اپلیکیشن په وجه سره مونږ څه ایشو وی د هغه ولې ډیسیبل سټوډنټ ولې چې هغه کوم د ایچ ایس سی سکالرشپ و هغه د مونږ ته نشو راکولی لکه دی مونږ ته سیټ نشو راکولی وي چې دی هلته مونږ اټیمپټ کړی نه دی خیر خو هغه پروسس لکه اوږدې لمبه کېدو هغه دغه پروسس اوږدېدو نو مونږ ورته ووایي چې سر جي لکه مونږ ته داسې شارټ کټ هغه وښایه بیا مونږ خالي صرف یو اپلیکیشن واحد زه وم چې ما یو اپلیکیشن ورکړو وي سی صاحب ته نو هغه وي سی صاحب هغه یو اپلیکیشن مونږ ته انډومنټ سکالرشپ ارینج کړو لکه دا یونیورسټي د مونږ د خاص کر د سپیشل پرسن دپاره ډېره ویلفیر ده او ډېره مفید ده ډیره مهرباني یقینا چې ستاسو ټولو سټوډنټس هم ډیر زیات مشکور ما او رحمان صاحب په خاصه توګه ستاسو چې د پروګرام انعقاد کې تاسو مونږ سره دومره مرسته او ملګرتیا وکړه هم دې سره د دې خصوصي پروګرام وخت سره رسي ان شاء الله نورو پروګرامونو کې به په نورو یونیورسيټو کې په نور ډپارټمنټس کې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغه دمه آصف علي قادری کیمرامین سره خسته رحمان تاسو نه اجازه غواړي د الله پامان.